أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. دین مخ کی آیت وشتم کی خطاب عام و یا ایها الناس اعبدوا وزدی جنا خطاب خاص دے بنی اسرائیل ہوتا او بنی اسرائیل کی درې قسم ډلې وي، یو کافران، بل منافقین او بل مومنان. اگرچہ مومنان پکې کم ہو لیکن مومنان هم بنی اسرائیل کی وہ قرآن دا ہوئی ذکر کڑے دے. یا بنی اسرائیل اے اولاد آد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی نعمت زمان اللتی آغ نعمت انعامتو چی نام کڑے دے ما علیکم پتا سبان دی. کم انعام او نعمت چې ما پتا سو کړه دے، کتابونه می درولې گل، انبیاء می درولې گل، بادشاہان می پتا سو کې جوړ کړل، او د ایمان نعمت می تاسو ته درکو، هغه نعمت زما یاد کړئ. وا اوفو او پورا کئی بیاحدی وعد زما اوفی پورا بکم بیاحدکم وعد استاسو، وعده ستاسو سره چې ما کوم کړی دا چې جزا به در کوم، بدله به در کوم، جنت ته و داخلوم، جهنم نه به بچ کم، هغه وعده به خپل پوره کم. خو شرط دا دی چې تاسو چې کوم وعده کړل هغه وعده پوره کړئ. قرآن کې زې بزې باندې د دې وعده ذکر دی. سورۃ المائده کې آیت 13 کې د بنی اسرائیل هغه وعده داغه ذکر دی. او هغه وعده سوا چې دا ایمان د اقرار نه رستا زما احکامات منئ، زما سره بل څوک شریک مگر دوی. و ایایا او خاص زمانہ فرهبون یرکوي. و آمنو او ایمان راوړی بما پاغه کتاب انزلتو چې نازل کړی دی ما، مصدقا تصدیق کون کے دے دا کتاب، لما دا حاغ کتاب ماکم چستا سر دے. دیکھیں دو طریقے سر ترجمہ کئی. بعض خلقو مصدقا لما ماکم مراد دینا تورات و انجیل دوارا غستی دی، او یہود سرا نصرانیانیم ذکر کری دی، او بعض چونکہ دا خطاب یہود سره دے نو صرف خطاب چې دی هغه یهودو ته راجع کړی دی او مراد دینا تورات یاوسته دی. مصدقا تصدیق کونکے دے دا کتاب یعنی قرآن، لما دا کتاب معاکم چستا سره دے یعنی تورات. ولا تکونو او مکے گئی تاسو اول کافرین بھی انکار کون کی ددی کتاب، لاول کافران تاسو دے ما جوڑے گئی. زکه چې دا مدنی صورت تے سورہ بقرہ اوڑنبے صورت تے واتیایم نمبر صورت تے درې نمبر کې شپږ صورتونه چې هغه مکه کې نازل شوه. او جو کله چې هجرت وکړ د الله پیغمبر مدینه ته، نو الته يهوديانو نو زکه هغه ته وی چې تاسو خو ځان ته ورثه الانبیاء وای، او تاسو وای چې مونږ کې علما دي، د ایمان اقرار کوي، نو د الله د کتاب اول کافر ما جوړي گئی. او بیا احادیثو کې د دې وضاحت راغل ده. لکه عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی چې اهل کتاب چې دی هغه خلاړل، وس قرآن چې کوم خطاب کوي دا اصل کې مؤمنان او تاسو ته کوي،
چې هغه خوې چې کوم د بنی اسرائیلو ناکاره خوې هغه ځان کې م پیدا کوي او د الله حکمونه چې د هغه ومنئ ولا تشتروا او ما اخلی بآیاتی پایاتونو زما ثمنن قیمت قلیلا لگ یعنی دا ټول دنیا چې د متاع دنیا قلیل دا خو لګه ده کنه او د الله د کتاب باندې دغه ولا تشترون مراد ولا تستبدلوا مبدلوي د دنیا په قیامت باندې د الله د امرونه دا مپر دی هغه معاف کړي زکه چې د الله د آیاتونو قیمت چې هغه دنیا نشي کېدی دنیا متاع نشي کېدی په دې باندې د دنیا او د آخرت ټول فائدې ملاويږي څوک په دې عمل کوي ولا تشتروا او ما اغلی بآیاتی بآیاتونو زما ثمنن قلیلا قیمت لگ و ایایا او خازمانا فتقون یرکوئی یعنی زما د احکامات و پابندیو گئی زما د نافرمانی نظام بچ گئی څنګه چې بنی اسرائیلو د دین نا کاروبار جوړ کړو د دې وخت اکثریت مليان چې دغه کاروبار جوړ کړي او هغه اصل کتاب چې د الله هغه وس پر خو ده نورو کتابونو کې مشغول دي او تاسو به چره وګورئ درس نظامی نو تاسو ته پته ولګي چې اصل کتاب یې هغه ډېر پروسته ورځولې ده او نورو کتابونو ته ترجیح ورکړي ده او مقصد صرف دای چې درس نظامی وکما علم حاصل کما نو بیا به پیسې ګټما حالانکه بار بار قرآن د دینه منع کوي ولا تشتروا ما اغلی بآیاتی بآیاتن زما ثمنا قلیلا دنیا لگا دا ټول دنیا چې دا لگا دا و ایایا او خاص زمانا فتقونی ویریگئی زمانا ولا تلبسوا الحق او مګډوډ کوي حق بالباطل د باطل سرا تلبیس ستوي لکه لباس د دې مادین اللام باسین د دې مادین لباس هم ده لباس چې سړی واغوندي نو وجود په پټ شي وجود بیا نه ښکاري نو الله وای دا سمک وای چې حق ته د باطل جامې واغوندوي او حق چې هغه پټ کوي یا باطل ته د حق جامې واغوندوي دنه باطل پروتي او تاسو خلکو ته خای چې دا حق ته ګډ وډ کوئی ما حق او باطل کم چې حق د الله طرف نه نازل شوی دا غومنه او چې کم د دین سیوا د دې مخالف ته هغه پرې دی هغه باطل دی نن کتا سو کوی نو 90% دین چې دی هغه باطل دی دا الله دین چې دی باغی باندې پردے اچولې دا الله په کتاب پردے اچولې دي عقاید چې دی هغه خراب دي په شرک لطفت او اعمال چې دی هغه ټول خراب دي سنت چې د خلکو ورکړي دي د دې په دې بدعات او رسومات دي او قران منع کوي ولا تلبسوا الحق او مګډوډ کوي حق بالباطل د باطل سرا چې په خلکو اشتباه راشي شک کې پریوز چې حق سره او باطل سره دا کار مکوئ مولیانو وتقتموا الحق وتقتم الحق کې دا واو چې دې ته واو عاطفه وي او د دې عطف ولا تلبسوا باندې دې یعنی حق ګډ وډ کوي مد باطل سره او د غلام چې دې سره لګیدل دې وتقتم الحق یعنی ولا تقتم الحق وتقتم الحق او مپټوي حق وانتم او حال دې چې تاسو تعلمون پويږئ مولیان دی پوئیږي چې حق سره باطل سره خلط پته ده نو حق مپټوي حق د باطل سره ګډوډ کوي ما حق پوئیږي تاسو واقیموا الصلاة او قائم کئ منځ صلات قائم کئ پښتو کې ورته موږ وایو اصل کې صلات ده او دا منځ کول نه دي دا منځ قائم ول دي دا صلات قائم ول دي
دانه چې په مقصد او معنی نه پوهیږي بس لار شاوده سو کو وخت بر شو بیا راځه نه دا اسلام د اسلام نه چور دے پدې مونږ کې ځکه قران وی دا قائم کا واقیم الصلاة او قائم کئی مونږ او اتو الزکات او ور کئی زکات ورکاو او رکو کوي مع الراکعين رکو کون کو سرا یو شرعي اصطلاحي ترجمه ده دې چې مانځه کې کوم رکو کو یا مراد می ندا ده چې رکو کوي د رکو کون کو سرا یا لغوي معنی مراد ده او معنی ټټېدل دي د الله حکم ته چې هغه خلک چې د الله حکم ته ټټ شوی دی سره ورته کته کړه دې دا خلکو سره تاسو شامل شئ او د الله حکم ته ټټ شئ او نن سبا بعض خلکو د دې آیت نه غلط استدلال کړي دي باطل استدلال چې بدعقیده او مشرکان پس منځونه کوي کته ورته وي نو دا آیت پیش کوي ورکو مار راکی چې ګور الله وی رکوع کوي د رکوع قوم کو سره نب قرآن ځان پوکا دا خطاب بنی اسرائیل ته ده او دا بنی اسرائیل هغه خلکو ته خطاب ده چې هغه منافقین او کافرین مشرکین نو هغه ته وایي چې ایمان راوړی په دې کتاب باندې حق او باطل مګډ وډ کوي حق مپټوي صلات قائم کوي زکات ور کوي رکوع کوي د رکوع کوون کو سره نو رکوع کوون کې چې دی هغه صحابه کرام او پیغمبرو د الله بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو هم د دوی سره رکوع کوي الله دا نه دی ویلي چې اے حق پرست تاسو لاړ شئ د باطل پرست سره رکوع کوي او دا غوي په امامت کې منځونه کوي نه باطل پرستو ته دا وایي چې د خپل باطل نه توبه وباسي د کفر شرک نه توبه وباسي د حق پرستو سره مرګري شي ورکاو او رکو کوي مع الراکعين در رکو کون کو سرا اتامرون الناس ای حکم کوي تاسو خلقو تا ویرا کوي تاسو خلقو تا بالبر بنه کای سرا خلقو تا وینا کوي چې نیکی کوي لکه د دې وخت مسلمان او مولا نور دولېږي چې نیکی کوي واز نصیحت وکړي وتنسون انفسکم او يرکړی دي او يروي تاسو ځانون خپل وتنسون او هروي تاسو انفسکم ځانون خپل خپل نه نیکی کوي او نه د ګنا نه ځان بچ گئی بل تصرف نه کوي وانتم او حال دا دې چې تاسو تتلون الكتاب ولای کتاب عوام تلاوت گئی او مولیان خو په ترجمه پويږي افلا تعقلون تاسو عقل نه لري عقل درګ نشته واستعینوا او امداد غواړي د الله نه بالصبر صبر سرا والصلاه او پمانځ سرا نو مکتبه بریلوی چې دا بریلیانو د دین استدلال وکړو چې ګوره د الله نه سیوا د بل چا نه مدد وختل چې دا شرک نه دی قران وی واستعین بالصبر والصلاه د صبر نه مدد غواړي او د صلات نه دا دومره ناپوه دي واستعینوا او مدد غواړي د الله نه بالصبر فقولو د صبر سره او الصلاه او فقایم اولو د مانځ سره یعنی تکلیف در باندې راځي نو دا امور مصلحونا صلات قائم کا او دارنګ صبر کوا او دا الله نه امداد واړه نو ان شاء الله تکلیف به ختم شي و انها او بشکدا یعنی په وخت د صبر کې صلات کول او دارنګ باغې صبر کول و انها او بشکدا کار لکبیرتون ډیر ګران دی الا مگر ندے گران علی الخاشعین فخاشعین باندی باجزی کون کو باندی خاشعین الخشوع اصل کے ویلے کی گی عاجزی کول ہوتا او یو روایت کی مرازی چه اذا ذرعت القلب خشعت الجوارح
کله چې پزړه کې خشیت پیدا شي د الله عاجزی او یره پیدا شي نو داغه اثر چې هغه داغه اثر په وجود باندې بیا اندام چې هغه د الله د حکم مطابق بیا چلیږي نو ځکه علما لګي چې د خشوع اصل تعلق چې هغه د زړه سره د قلب سره او د دې اثر چې هغه بیا په وجود باندې چې د دستر کې بیا د الله د حکم خلاف نه کوي د غوګونو د الله د حکم خلاف نه کوي د الله سو پیدا الله د حکم خلاف نه کوي ځکه حدیث کې مرাজি چې د انسان په وجود کې یو غوخه ده یو د غوخه ټوکړه ده چې هغه کله داغه اصلاح شي برابر شي نو ټول وجود برابر شي هغه چې شه ده هغه زړه ده وَإِنَّهَا وَبِشَكَدَا کار لَكَبِيرَةٌ ډېر ګران دی الا مگر نه دی ګران علی الخاشعين عاجزی کون کو باندې وس عاجزی کون کې کم دی دا وی یو اهم صفت الله رب العزت خو الذين عاجزی کون کې هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي دي دلته ځان په معنا د یقین دی زکه مخکم سورته البقره کې ابتدا کې تیر شول وهم بالآخرة هم یوقنون دی په آخرت باندې یقین ساتي نو دلته ځان په معنا د یقین دی الذين عجز کون کې هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین کوي انهم بشکتی او ګوره په خپل قرآن داغه وضاحت هم کوي ان راړو ان د پاره تاکید راځي نو شب چې دی او قرآن په خپل ختم کو انهم بشکدی مولاقو مخامخ کې دن کې دی ربهم رب السرا د دې دا یقین دی چې اورز دا سره روانه دا چې موږ د خپل رب سره ملاقات کو مخامخ کېږو با وَأَنَّهُمْ مَوْبِشَكَدْوِي إِلَيْهِ خَادَغِ اللَّهَ تَعَالَى راجعون واپس کی دن کی دی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت